فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ظاهر شوی دی فساد په وچا پزمکه باندې ها په دې دنیا کې چې دا فسادونه کم کیږي خیال کراله دا په سبب د ستره بما کسبت ایدی الناس په سبب دا اعمالو چې کسب کړی وی لاسونو د خلقو په دنیا کې چې دا څومره فسادات دي چې هغه څه دي قاتون راځي ها مرضونه راځي ور چې کوم نه ولګي په یو علاقه باندې ها دا د اعمالو نتیجه ده د څه دا اعمالکم عمال خیال کراله دنیوي آفتونه چې څومره راځي دا د څه په نتیجه کې دا د بدو اعمالو په وجه باندې راځي خیال کراله شقیق بلخی او بزرگ تیر شوی دی هغه وای یو سړی دی چې هغه حرام مال چې کوم نه ګټي ها او حرام مال خوري د په ځان باندې یوازې ظلم ونه کو د په ټوله علاقه باندې ظلم وکړو ولی په دغه علاقه باندې به وبا راځي دغه بد عمل د وجه نه خیال کراله وبا به راځي قاصاله به راځي مصیبتونه به راځي دا د یوازې په ځان ظلم وکړو ونه کو په ټوله علاقه باندې په ټولو خلق باندې د ظلم وکړو خیال کراله شاه ولی الله رحمت الله علیهم دا خبره لیکلې ده چې په دنیا کې څومره خیر او شر راځي ها د دې دو سبب دي یو ظاهری سبب دی یو چې کوم نه باطینی سبب دی ظاهری سبب ها هغه سدي ها خیال کراله کنه د اعمالو ظاهری سبب څه دی هغه ول اعمال دي چې کومه فیصله د خیر راځي دنیا ته د نعمتونو د خوشحالي ها د دې ظاهری سبب اعمال خیر دي اکل چې په دنیا کې مصیبتونه آفتونه وباګان راځي د دې سبب څه دی عمل شر دی خیال کراله نه یو ظاهری اسباب دي یو باطینی اسباب دي ظاهری اسباب هغه څه دي اعمال خیر او څه دي اعمال شر او شي په کوم شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه دا خبره ذکر کړی ده چې اصل اسباب چې کوم دي نو د فساد په وچا پزمکه باندې اصل اسباب ولا چې کوم دي نو سړي هغه ولا اعمال دي دغه باطینی اسباب دي زه خطا شو دغه باطینی اسباب دي او ظاهری اسباب خدغه دي چې سلیراله او چې کوم دي نو دغه دا خلق په مرش خلق په ځای مرشو دغه سلیراله دا خو ظاهری اسباب دي باطینی اسباب ولا سړي اعمال دي لیوجیقهم چې وسکي الله تعالی په دې باندې باز الذی باز هغه باز نتایج هغه بیا با چې وسکي په دې باندې نتیجه د باز هغه اعمالو چې دې کړی دي لعلهم يرجعون چې دې توبه او باسي ولته ورته وای اے حبیبا سیرو فلار دې وګرځي تاسو په ځمکه کې پنځرو ګورې کې پکانا عاقبت الذین سرنګې شو انجام داغه قومونو من قبل چې مخکې کان اکثرهم مشرکین فاقم وجهک للدین القیم ای زما حبیبا قائم کا ذات خپل دین محکم تا من قبل ان یاتی مخل دینا شراب شي یوم دا چورز لا مرد له چې نشته دی واپس داغه من الله د طرفه د الله یوم ایدین یسودعون په دغه ورځ باندې به خلق ډلې شي خلق بسې شي صدع ویلی شي ها پوشی بکنه کشف تا ها اظهار تا دی بس شي ها دی با ډلې بشي ټوټې بشي من کفرا پاله کفرو چاچو کفرو کو په دنیا کې په د باندې سزا د کفر دا ومن عمل صالحا چا عمل صالح کو پر انفسهم یمهدون دی د خپل ځانونو لپاره تیارې کوي ها د اعمال صالحه د چا د لپاره دی ها دی خیشته کوي د پاره د اعمال ماحد خاصل کې ها پنعم الماهدون ماهدون معنا غوړون کې ها مراد نه تحیع تا تیارې دی د خپل ځان د پاره ها دا څه د عمل صالح د خپل ځان د پاره یو تیارې کول دي لیجزی الذین چې الله جزا ورکي هغه کسانو ته امنو چې ایمان ولدي وعملوا الصالحات او عمل صالح کړي دي ها د دې د ځان د پاره سکی د ځان د پاره تیاری کوي د دې د پاره چې الله تعالی جزا ورکي ایمان والا وتا د فضل دا انه لا يحب الكافرين الله من نه کوي د کافرانو سره کافرانو چې کما دنیا کې کم څو خوشاله ورکي
دا د الله مینه نه ده بلکې دا د دې د اعمالو څه د سزا ده په واقع ومن يرسل ومن آیاته بعض د نشانات د قدرت الله تعالی نه ان يرسل الرياح دا ادله د وحدانیت الله تعالی دی الله بادونه راولېږي مبشرات یو نه صدا چې بادونو کې چې کوم نه سوي جیری وی جیری دا د الله د قدرت یو لوی نه خدا په بادونو کې الله تعالی زیر راولېږي نیکانو خلقو ته وليذيقهم او چې وسکې پتا ته باندې من رحمتي رحمت خپل رحمت څه دی باران وليتجري الفلك بامره بل رحمت څه دی کشته په روان شي کشته روان شي په امر د الله تعالی سره ولي دوبونه سیلاب جوړ شي په سیلاب کې کشته ګرځي ولتبتغوا من فضله او د دې لپاره چې تاسو طلب کوئ د فضل د الله تعالی په کشتو کې بیا صحیح خلق چې کوم دینه د دې ځنا ملیشیا ته دی او چې کوم استرالیا ته دی په شی به کنه مالونه راوړي ولعلکم تشکرون خایږي چې تاسو شکر ادا کړئ په دې نعمتونو د الله باندې دا پنځم څه شو پنځم نه خدو د الله تعالی د قدرت ولقد ارسلنا من قبلك رسلا را لګلی دي موږ مخکستانه رسولان الی قومهم فجاءهم بالبينات دی به معجزې راوړلې فانتقمنا من الذين بيمونغ سزا ورکړه هغه خلقو ته اجرمو چې مجرمانو هغه له هم سزا ورکړه وکانه حقا علينا نصر المؤمنين فمون باندې واجب ده سو مدد د مؤمنان الله الذي الله غذا يرسل الرياح چې بادون راولېږي فتوسير صحابا راوچت کی وریزه د دریاب نه راوچت کی فيبسطه في السماء بخوري کی په اسمان کې کیف یشا ويجلو کې سپن او بیا وګرځي الله دغه وریزه کې سپن ټوټه ټوټه دغه بیا داسې دغه ټوټه ته نه جوړ شي پترل وقت تبین احساس کی یخرج چراوجی من خلالی دمیانده دغه وریزونه دمیانده وریزونه د دې آیاتونو معلومی چې باران د کم ځای نه وریږي دا د وریزونه وریږي په شی به فاذا اصاب به من یشاء کله چې ورسي الله تعالی دې باران لرا من یشاء چاته چې اراده وشي من عباده د بندگان خپلونه اذا هم یستبشرون دوی خوشاله شي چې کله باران ته ورسیږي خلک ډیر خوشاله شي وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم اگر کدی مخله دینا چې نازل شي په دې باندې بارانونه من قبله د مخله دینا لمبلسین دینا امید وي دا خلق نا امید شوی ويره باران نکیږي با څوکړه دا خلق تباش باران نکیږي په شی به چې الله تعالی رحمت شروع کی انا د دې غ نا امیدي ختم شي پنځور وګوره اے حبیب اله آثار رحمت الله هغه نقشې د رحمت الله تعالی ته کیف یحل الارض بعد موتها سرنګ ژوندۍ کوي الله تعالی زمکه لرا پس ته خوش کینا زمکه وچه شي بیا الله تعالی ژوندۍ اثر څه ته ویل شي بقیه د شیطان مراتنا هغه رحمتونه د الله تعالی هغه نخې د رحمت تعالی ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا كراولغو مونږه بادونه ناکاره بادونه راولغو فراوه مصفرا وګوري داخله خغیلرا چې دا تک جړ دي فراوه چې بادونه راولغو وارسلنا عليهم الريح لقيم یو ریح دی یو ریاح دی ریح چې دنو دا په بدو بادونو کې استعمالي او ریاح د خیر په بادونو کې استعمالي په شی به نمونګه بادونه راولي ناکاره باد راوليګو پر اوه خلق ویني دغه فصل لرا راوه کې زمير ستر راځي زرع ته دی ویني دغه فصل لرا مصبرن تک ځل فصل په ځل لزدولو دی وګرځي کې مين بعدي ورسره داغه نه یکفرون ناشکری کوي دی ناشکری شروع کی خدایا ما په دومره سره لګولې وا او دومره یې می کړې وا دومره تاوانونه می په کړې دي او دا خو تامل دا فصل سک وچک ورپسې فانك لا تسمع الموتى اذا ما حبيبا تاورول نشي کولې دې مړو تا مراتنه سدي مراتنه کفار دا آیاتونه د عبرت ناوري ولا تسمع الصم تاورول نشي کولې کانو تا الدعاء د دعوت خپل اذا ولوا مدبرين کله چې شاکی
نه د دې آیات کریمه د دې نه سمالومیږي یعنی ته انک لا تهدی من احببت دا غو د دې یا لک ما رمیتا اذ رمیتا ولکن الله رمى د دې ټول یو ترجمه ده چې زما حبیب ته چې کم دینه هدایت نشي کولای او تا ورول نشي کولای او ورون کې د هدایت څوک دی الله دی او ما انت بهاد العمی تنه رهنمایی کون کې دی لاندو ته ان ضلالتهم د گمراهی د دینه ان تسمعوا تا ورول نشي کولای الا من يؤمن بآياتنا مگر هغه چاته چې ایمان لري پایاتونه زمون باندې فهم مسلمون په دوی تابعدار دي دوی څه دي دوی تابعدار دي د حکمونو د الله تعالی دا الله تعالی د وحدانیت نور نه ذکر کوي الله الذي الله غزا خلقكم من ضعف چې الله تاسو پیدا کړی د کمزورۍ نه ګور اول سو یو ساس کې چې کم نه د سو د معنی وو ثم جعل من بعد ضعف بیا الله تعالی پیدا کړ ورستو د کمزورۍ نه قوت دا شی غټه دا قوت پیدا شو او څومره قوت پیدا شي چې روح پکې پیدا شي او انقلابات سره روح پیدا شي ثم جعل من بعد قوه بیا الله تعالی هغه روح څخه چې بیا هغه دنیا طرف مراوتلو نو داغه نه درې غزه دنګ شي کم نه انسان جوړ شو په شی به او ثم جعل من بعد قوه بیا وګرځاو الله تعالی پس ته قوت نه ضعفا کمزوري وشيبا ابودا دغه درې غزه بابا چو داغه نه یو نیم غز جوړ شو څه دې جوړ شو یو نیم غز په شی راټیټ شو او بیا کمزور شو داسې سپینګری شو چې بیا چې کم نه د حرکت کولو هم نو یخلق ما یشاء پیدا کوي الله تعالی چې زونو لراغه چې د الله خوښ شي او هو العلیم القدیر او دا الله عالم او قدرت والد دا د الله تعالی د قدرت چې کم دینه نه خېدي خیال کړه لکه چې الله تعالی اول کې دغه وو انقلابات سره سوکو د په خېټه کې را پیدا کو روح به کې واچو ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره خوش بیا وته لار اسانه لار وته سکړه اسانه کړه خوش به کنه دا وې دې هندوانو سره دا چې کم دینه دغه دي چې دا چې عملیات دی وسره چې دا بچي چې کم دینه دې شي پړ مخ چې پړ مخ برابر شي برابر نه دغه خپل مخرج نه بیا دراوتلو نه دا دې شیکانو هندوانو داسې چې چهرونه یې زده کړی دي په شی په کنه دغه بچي بیا بغیر د اپریشن نه پیدا کی په شی خېټه ولوسیری نه بچي ته نه بیا یا مړ یا ژوندې په شی په کنه نسم السبيل يسره دا چې کم نه د چې دا کول سره نسخه ده په شی په کنه چې توای چې دا بچي دې سیده شي په شی ایباو ټرن دیو کی په شی په کنه نو سیده به خپل محل ته واپس شي پوشي ثم السبيل يسره په سوزلی وایا یو څلويخ ځلې په وایا او څه شي په دم کا او مریض لای ورک پوشي به کنه ته ګوره چې بیا کیږي او کنه کیږي پوشي به کنه بیا ستنو وخلو ته په کومه جت نشته ده ډاکټر څه ته بیا ضرورت نشته ده ا د هندو هغه ټوله کارنامه څه شولا هغه چې کم دینه ختم شولا پوشي به نو ثم السبيل يسره ته بیا خبره ورسیږي پوشي به کنه او بیا والله اخرجکم من بطون امهاتکم د مایندو د خېټو نه بیا راوباسي پوښې به کنه او بیا چې کوم نه شي بیا دغه د ذوب حالات ته ورسیږي ويوم تقوم الساعه فورت باندې چې قیامت به قائم شي يقسم المجرمون قسمونه بکې مجرمان چې کله قیامت قائم شي کنه دا مجرمان به قسمونه کوي سبا وي ما لبسو غیر سا مونږ وخت نه تیر کړي مگر یو غنټه د دنیا ژوند که زمونږ هر څومره خو بس یو غنټه ونه څو پدې به قسمونه وکي خیال کړه ولې درو خو بدوی نه وای کنه پوښ په کنه والله ربنا ما كنا مشرکین درو خو د دې سره د دې ډوډۍ دا دلته به وای او په قبر کې به نشي ویل او پس تمرګ به وای په قبر کې نشي ویل په قبر کې خو بسوي لا ادري لا ادري پوښ به کنه حال ته بیا وای پوښ به کنه
هغه چې کله ډېر بیا مکمل را پاتې که نه نه بیا به پکې دروغ شروع کړي او په قبر کې به نه شي ویلی په قبر کې به ولې نه وایي په قبر کې به سوچه جواب به ورکوي که چېرې دی نیکي د نیکۍ جواب به ورکوي که دی بدي نه بدۍ جواب به ورکوي پوه شوې که نه او دا ولې وایي دا ځکه چې هلته کې پس د آخرت په ژوند کې بدل الله تعالی ازادي ورکړي وکان الانسان اکثر شیء جدلا بلا جګړې به د الله تعالی سره شروع کی دروغ بم وایي والله ربنا ما كنا مشرکین دا په اولو حالاتو کې چې کله دته د خبرو اجازت وشي په لمبي سر کې خو به د سره د خبرو اجازت هم نه وي لا یومئذ لا تکلم نفس الا باذنه بیا چې د خبرو اجازت ته وشي نه دی بیا دروغ مو یو ارڅه ګډ ګاډې را بلیږي پوه شئ به کنه هلته بول اختیار میلاو شي او بیا چې د انکار وکي نه دته بیا به الله تعالی د اندامونو ته چې کوم نه وي وس تاسو بیان وکړي چې رښتیا حقیقت څه دی اندامونه به رښتیا وي خیال کرا لکنه او په قبر کې خو د چا سره معامله ده د فرشتو سره د چا سره فرشتو سره د فرشتو سره دروغ نشي ویلی ولی فرشتي اجازت نه ورکوي د اجازت مالک خو الله دی دلته به چې کوم د دې سره بسئ پابند بوي سببي پابند پوه شئ پکې او د دې ښکاره مثال دی پوه شئ پکې ته امتحان ورکې ایگزامینر ستا په سر باندې ولاړ هغه تا ته د نقل اجازت نه درکوي هلکه صحیح به چلی ور یو خوا بل خوا به نه ګورې پوه شئ پکې په قلمونو کې دغه مه کېدوه پوه شئ پکې نقلونه مه کېدوه پوه شوې او چې کله امتحان وشي بیا هلکه که د چا پرچه کې سفر اخی پوه شوې که نه افسر حکم وکړي که د چا پرچه کې سفر اخی دوره پیسې دي چې کم نه راوړي فیس ته داخل کړي پرچه باندې به یې غور وشي نه غور فی بیا کوي که نه هغه پیل چې کم نه هغه څه کړي پاس کړي پوه شوې که نه نه دا د دې مثالونه په دنیا کې موجود دي پوه شوې که نه نه په قبر کې به دروغ نشي ویلی نه الله فرمایي یقسم المجرمون دروغ به وایي چې مونږه 1 غنټه وخت تیر کړی دی په دنیا کې کذالک کانوا یؤفکون دارنګې دي د حق نه ګرځولې کېږي وقال الذين اوتوا العلم وایي هغه کسان چې هغې ته علم ورکړی شوی دی والایمان او هغې ته ایمان ورکړی شوی دی څوک چې هغه فرشتي دي یا صالحه مؤمنان دي هغې به وایي لقد لبثتم تاسو وخت تیر کړی دی فی کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې الی یوم البعث تر ورځې د قیامت پورې بې انصافو تاسو خو په زرګونو کاله تیر کړي دي په دنیا کې څه په قبر کې او څه په څه کې په دنیا کې په هذا یوم البعث دا خو ورځ د قیامت ته ولکنکم کنتم لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ دروغ مو ویلو پوه شئ په یومئذ په دغه ورځ باندې لا ینفع الذین ظلموا نفع بنه رسی ظالمانو ته معذرتهم توبې د دی په دغه ورځ که دې توبې وباسي که نه ولا هم یستعتبون نه به د دینه طلب د توبې وشي استعتاب څه ته ویلی شي طلب د توبې ته ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن مونږ بیان کړي دي په قرآن پاک کې د پاره د خیر د خلقو من کل مثل هر قسم مثالونه زر مثالونه خو عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې ما زر مثالونه زده کړي دي د قرآن پاک ولا ان جئتهم کترات لو کې دي تا بآیت په نشانو سره لا یقولن الذين كفروا خامخوای وکافران کته دي تا آیاتونه راوړي د عبرت دی بسوي سبوي ان انتم الا مبتلون تاسو دروغ وایي تاسو چې آیاتونه موږ ته بیانوي تاسو باطل وایي کذالک یطبع الله دارنګ مهر لګي الله تعالی علی قلوب الذین لا يعلمون تظنون دا خلق چې نه پوهیږي پس بیر صبر کوه اے حبیبا ان وعد الله حق بشک وعده د الله تعالی رښتینی ده دا مجرمان با الله ته پیش کیږي ولا یستخفنک او تا دې سپک را پانسي په مقابله سره استخفاف څه ته ویل شي سپک را پاسولو
تا دې سپک را پانسي مقابله کولو ته الذين كافرون لا يؤمنون ها چې هغه کفار هغه یقین نه لري یقین په دې آیاتونو باندې نه لري صدق الله العظیم دمه کوي زلګه دمه کوي ولا سمنتا نبیاوا قبل سورته لقمان دې ها سورته لقمان دغه به شروع دا سورته عنکبوت ختم شکنه سورته روم صدق الله العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين